أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. سورۃ القصص کې واقعہ موسی علیہ السلام تفصیلا بیانول د پاره د تسلی د نبی علیہ السلام او مقاصد اربعه عالیه ذکر کول، اثبات د توحید، اثبات د رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت. منونکو ته بشارتونه ورکول، نه منونکو ته تخویفات ورکول، زواجر ورکول، او قرآن کریم له ترغیب ورکولو سلور زلا صورت کې. نننی سبق کې د سوره قصص شلمی سپاره آیت 87 په دې کې د نمخ کې آیت 86 کې ترغیب ورکو قرآن کریم ته صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کو، او قرآن کریم ته رحمت وی چې دا د الله رحمت ته. نو نننی سبق آیت 87 کې وایي چې د الله د رحمت نه، د الله د کتاب نه، د الله د آیاتونو نه دیتا څوک منع نه کی، او بیا د هغه منع کوونکو تفصیل کوي. ولا یصدنک، او بندی نه کی تعالی را وعده نړۍ تعالی را ان آیات الله، د آیاتونو د الله نه، بعد اذ انزلت الیک، پس د هغې نه چې نازل کړی شو تا ته، نازل کړی شو تا ته. نو نزول خو پوره شوی دی، انزلت معنی اوس بیان. بعد اذ انزلت الیک، پس د هغې نه چې بیان کړی شو تا ته. ودعو الی ربک، وروغواړه خلک کتاب د رب ستا ته. ولا تکونن من المشرکین، او مه کېږه د مشرکانو نه. د دې نیم آیت تفصیل بیانونو کو، د نیم به انشاءالله به سبا وکړو. ولا یصدنک عن آیات الله، او بندی نه کی وعده نړۍ تعالی د آیاتونو د الله نه، بعد اذ انزلت الیک، پس د هغې نه چې نازل کړی شو، یعنی بیان کړی شو، الیک تا ته. قرآن درته بیان شو، نو اوس د دې نه تا خلق منې نه کي، ځکه د قرآن نه د قرآن دشمنان چې دي نو دا ډېر دي، قرآن نه به دې منې کوي. اوس قرآن کریم د هغې تفصیل کوي. القرآن یفسر بعض بعضا، قرآن کریم دا بعضی آیاتونو بعضی ځایونو کې تفصیل کوي، تفسیر کوي، تشریح کوي. د الله د کتاب نه منې کوونکي، د الله دین نه منې کوونکي سوره نساء کې 15 سپاره آیت 61 کې وایي منافقان به منې کوي د قرآن نه. وإذا قیل لهم، کله چې ویلی شي دوی ته تعالوا راشئ الی ما کتاب ته انزل الله، چې رالیږلی دی الله، رالیږلی دی الله، وإلی الرسول، او سنت د پیغمبر علیه السلام ته راشئ. رأیت المنافقین، وینې به ته منافقان یصدون اوړي به تانه، یصدون عنکا، اوړي به تانه سدود، په اورېدو سره تا نه به اوړي دی، قرآن نه به خپله هم اوړي، تا به منې کوي. دارنګې سورې اعراف کې بیا آیت نمبر 45 45 کې آیت 45 قرآن نه خپله هم منې کېږي او نور هم منې کوي. دا یې تفصیل کوي. الذین، سورہ اعراف کې 8 سپاره آیت نمبر 44 او 45 کې وایي 44 کې وایي اللعنة الله علی الظالمین، لعنت د الله دی په ظالمانو باندې. ظالمان څوک دي؟ الذین، ظالمانه کسان دي یصدون عن سبیل الله، چې بندوي خلک د لارې د الله نه، د کتاب د الله نه. سبیل الله ګڼ مصداقات یو د الله کتاب قرآن کریم. یصدون، بندوي خلک عن سبیل الله، د لارې د الله نه، کتاب د الله نه. ویبغونها عوجا، او لټوي دې کې کوږوالی،
د الله کتاب کې کوګواله لټي اعتراضونه به باندې کوي. دارنګه سوره انفال کې بیا ورپسې سلو ډېر سمات کې وی آیت نمبر 34 کې وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء وما لهم سيديلرا الله يعذبهم الله چې سزا نور کوي دی الله وهم يصدون دی بندي خلق عن المسجد الحرام د مسجد حرام نو بیت الله نو من کون کی د بیت الله نه خلق من کوي د الله د کتاب نه خلق من کوي. دانګي سوره انفال کې آیت 47 وصل ختم کې وایي سوره انفال کې آیت نمبر 47 کې چې خلق د الله کتاب نه من کوي مخکې آیت نمبر 34 کې وایي د الله دین نه خلق من کوي او وصل ختمیات کې وایي ولا تكونوا كالذين سورة انفال آیت 47 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا مكيږئ تاسو كالذين پشانا کسانو خرجو چوتلیو دی من دیارهم نکورنو خپلونو بطرن په تکبر سره ابو جهل او داغه ملګری ورئاء الناس او د پاره د ځان خودنی خلقو ته ويصدون عن سبيل الله او باندې خلق دلاره د الله نو د کتاب د الله نو والله بما يعملون محيط. الله پابانی کی دی یا تکون کده. دانګي سوره توبه کې لسمه سپاره آیت 34 کې د الله کتاب نه منکون کې ذکر کړي ناکار مولا ناکار پیر یا ایو الذین آمنو. سوره توبه آیت 34 یا ایو الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو ان کثیرا من الاحبار یقینا زیاتو یعنی د ملیانو والرهبان د پیران احبار د حبر جمولات احبار د حبر جمع ده مولات وی رهبان د راهب جمع د پیر ته وی یقینا زیات د ملیانو د پیرانو نه لیاکلون اموال الناس خامخا خوري مالونه د خلقو بالباطل په باطل طریقې سره په باطل طریقې سره ويسدون عن سبيل الله او باندې خلق د لارې د الله نو د الله د لارې نه ويسدون عن سبيل الله او باندې خلق د لارې د الله نو کتاب د الله نو سبيل الله مراد د الله کتاب د الله دین د الله کتاب ويسدون عن سبيل الله او باندې خلق د لارې د الله نو کتاب د الله نو د الله دین نه خلق منی کوي ناکار مولا او ناکار پیر دا د الله دین نه خلق منی کوي ويصدون عن سبيل الله او باندې خلق د لارې د الله نو د کتاب د الله نو د الله کتاب نه د الله دین نه خلق منی کوي. دا منی کون کې داغي تفصیل کوي. دانګي سوره هود کې 12 سپاره کې آیت نمبر 19 کې وایي 19 کې مکه تلسم اخر کې وایي الا لعنت الله علی الظالمین الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الا لعنت الله علی الظالمین خبردار لعنت الله دی په ظالمانو باندې الذين کسان يسدون چې بندي خلقو عن سبيل الله دلاره د الله نو د کتاب د الله نو دا ظالمان دي چې د الله کتاب نه خلق منی کوي ويبغونها عوجا او لټای بده کې کوګواله ويبغونها عوجا او لټای دې کې کوګواله د الله په دین کې د الله په کتاب کې کوګواله لټای. آنگی سورہ ابراہیم دی اللہ سمجھ پارا کی درے میات کی وئی الذین منکون کی دائی تفصیل کئی دا اللہ کتاب نسوک منکول کئی الذین یستحبون الحیات الدنیا
على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين كسان يستحبون الحياة الدنيا چې ورکوي ژوند دنیا على الآخرة په آخرت باندې ويصدون عن سبيل الله او بندي خلق د لارې د الله نه د کتاب د الله نه ويبغونها عوجا او لټي دي کې کوګواله ويبغونها عوجا او لټي دي کې کوګواله د الله کتاب کې کوګواله لټي اعتراضونه کوي د الله په کتاب باندې ويبغونها عوجا او لټي دي کې کوګواله د الله دین نه خلق من کې دانګي سوره حج کې ولسمه سپارا آیت 25 کې وایي ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ان الذين بشكا كسان كفروا كافرون دي ويصدون عن سبيل الله او بندي خلق دلاره دا الله نو کتاب دا الله نو والمسجد الحرام او د بیت الله نو الذي هوا اکور مسجد حرام جعلنا چکن ظلم دلرو للناس پر د خلقو سواء العاکف برابر دی پدې کې مقیم سواء العاکف برابر دی مقیم فيه پدې کې والبان او مسافر د الله د کور نه خلق منی کوي د الله د کتاب نه خلق منی کوي د الله د دین نه خلق منی کوي د الله د کور نه خلق منی کوي دانګي سوره زخرف کې 15 سپارا سوره زخرف آیت نمبر 3515 کې الله وی من کون کې د الله دا کتاب نه دا 15 آیت نمبر 25 کې وی چې د الله کتاب نه خلق من کوي او يسدون عن سبیل الله د الله د کتاب نه خلق منی کوي د الله دین نه خلق منی کوي سوره زخرف آیت نمبر 37 ودیسم وانهم مخکې شپږ دیرشم کې وایي سوره زخرف کې ومن يعص عن ذکر الرحمن او څوک چړون شو شمکور شو د کتاب د مهربان بادشاہ نو عاشا یا شو په معنا د وډون راځي او عاشا یا شو په معنا د شمکور راځي ومن يعص عن ذکر الرحمن څوک چړون وډون شو یا شمکور شو د کتاب د مهربان بادشاہ نه ذکر د قران نوم دی نو قران پرې خو نو قید له شیطان مسلط کو مقرر کوم په د باندې شیطان وهو له قرین را شیطان د ملګری وی یوازې ملګری نه وی او انهم یقینا دا شیطانان لسدون عن السبیل خاخ بندي دی لره د لارې د الله نو کتاب د الله نو ويحسبون ګمان کوي دی انهم مهتدون دی په سملار باندې روانو دی وی جوړم سم کار کوو او مېز کې د الله د دین نه خلق منی کوي او ګمان کوي دی چې دی په سملار باندې روان دي د دې را خیال چې موږ په سملار باندې رواني انهم مهتدون یقینا دی په سملار باندې روان دي سورې زخرف آیت 57 کې وایي ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يسدون ولما ضرب ابن مریم کله چې بیان کړی شو حالت د زید ابي مریم مثلا په مثال کې دا قوم کنا سبقون سو منو د دینو ايسدون اوریدل تینا دارنګ بیا سوره منافقون اتشتم سپاره کې 15 آیات کې وی سوره منافقون اتشتم سپاره آیت نمبر 5 د الله د لارې نه د الله د دین نه خلق منی کوي سوره منافقون 30 سپارہ 15 آیت نمبر 5 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ
لو رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم کله چې ویل شي دیتا تعالوا راشئ استغفر لكم چې بخنه غواړي تاسو ته رسول الله پیغمبر د الله لو خوځوي د رؤوسهم سرونه خپل ورأيتهم او نعمت دیلرو یسدون چې بندي به خلق خپلم بندي کې خلقم بندي وهم مستكبرون او دای ځان غړ غنون کې د کتاب د الله نو د توحید د الله نو دلته سوره قصص کې وایي چې د الله کتاب دې زده کو د الله دین دې زده کو د الله توحید دې زده کو دین لري خلق وانړي بندون کې دې ولا يسدنک او وادن لري تعالی را بنن کې تعالی را ان آیات الله هدایتونو د الله نو بعد ای زونزلت پس داغینو چې نازل کړي شي یعنی بیان کړي شي لیکتا تا نزول پرشه انزلت معنا اوس بیان بعد ای زونزلت لیکو پس داغینو چې بیان کړي شو تا تا قران دې سینې ته کوشو زله طریقو شو دین دې سو کوان لري ځکه خلک بدر باندې کوشش کوي دلوي نعمت ته دا بدن اخلي شیطانان انسی شیطانان جنی شیطانان اول دین منی کوي د دینی میات تفصیل به ان شاء الله بیا ثبات کو وذو الى ربک ولا تكونن من المشرکین دې تفصیل با بیا ان شاء الله سوال کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین